كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ورن منگا داویلا اللہ تعالی وی مردارا او وینا وخد خنزیر او نامزد لغیر اللہ او مریخ بکڑے شوی وحلی شوی روخت اختر والی شوی او جی زخمی کڑے دری دا حرام دی مگر دا چی تاسو ذبح کئی دی نو دا ذبح کول گره دا چا سر لگی دا والمنخنقتون واخلا دا وما اکل السبو دا زغی سر لگی هر جی وینا دا نو لاغی سر خونه لگی دا کبوینا که خو ذبح کول نشته نو آغا حرام دا مردار دا داغی سرم نلگی او دویم ولحم الخنزیر داغی سرم نلگی سکر خنزیر نجس العین دی او وما احل لغیر اللہ بیهی داغی سرم نلگی یو شی دی چی آغا نامزد لغیر اللہ دی نو که آغا سرده بشرعی طریقه معنی ذبح کی نو آغم نحلالی ذکر هغه په دې وجه باندې نه دی حرام چې حلال ذبح شوی نه دی هغه په دې وجه باندې حرام دی چې نیت وکړي مشرکانه نیت دی کنه هغه سړی خو په صحیح طریقه باندې ذبح کوي او د هغې باوجود دا شی حرام دی ولې د دې سړي نیت دا نیت د مشرکانه نیت دی تعظیم یې پکې د غیر الله مقصد دی نو یو سړی نیت دا دی چې دا زه د بابا د تعظیم دپاره ذبح کوم نو ورېږه بسم الله یې پرې وکړه او په شرعي طریقه باندې یې ذبح هم کو د هغې باوجود دا مردار دی دا به نه خورې دا حرام دی اگر که صحیح یې ذبح کړی دی هو که کله یې د نیت نه توبه وایسته اول یې دا نیت کړی و چې دا به د پیر بابا د تعظیم دپاره لیکن بیا یې توبه وایسته او د الله په نوم باندې یې ذبح کو بیا ټیک دی نو دا د هغې سره نه دی دویم الا ما زکیتم د ذبح طریقه سره نو صحیح طریقه خو دا ده چې سړی څلور شیزونه کټ کړي یو د ساده نالۍ ده حلقوم ورته وایي دویم د خوراک دا نالۍ ده چې هغې د مرۍ وایي مري ورته په عربۍ کې وایي او دریم او څلورم رګونه دي شریان او وري دوه رګونه دي هغه کټ کول دا څلور وانه شیزونه چې سړی کټ کړي نو دا په صحیح طریقه باندې دا ذبح وکړه هو چې د دې نه سړی کم کټ کړي نو هغه ټیک دی که نه دی نو امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي دي چې په دې څلورو کې کټ کول خو څلور پکار دي لیکن درې پکې چا کټ کړه لا علی التعین ذبح ټیک درې شیزونه یې کټ کړه که هر شی کټ کړه او څلورم دې پاتې شو نو ذبح ټیک ده او امام شافعی رحمه الله ویلي دي چې سړی دا حلقوم او مري کټ کړي نو دا کافي دی چې ساده نالۍ کټ کړي او د خوراک نالۍ کټ کړي نو ذبح وشوه ځکه وایي مقصد چې دی نو مرګ دی او مرګ په دغې باندې راځي امام صاحب وایي واځي مرګ مقصد نه دی پاکول مقصد دی او پاکول به دې باندې کېږي چې ته شریان او ورید کټ کړي دا وینه دې وځي یوازې وجل خو مقصد نه دی لہذا امام صاحب وایي چې رګونه کټ کول ضروري دي
امام مالک رحمه الله ویلي چې د سار رګ کټ شي او دوه رګونه کټ شي بس دا کافي شو. کومه خبره چې امام صاحب کړل هغې ته نږدې خبره امام مالک رحمه الله کړې. او وقت د ذبح کې بسم الله ویل پکار دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وی بسم الله ویل دا واجب. کچا بسم الله پرېښوده نو ذبح مردار ده، قصدن پرېښوده نو ذبح مردار ده. او که بهیره باندې دې پاتې شوه بسم الله نو خیر دی ذبح ټیک ده. او امام شافعي رحمه الله وی چې یاره ذبح باندې چا بسم الله قصدن هم پرېښوده نو ذبح ټیک ده. د مسلمان دپاره د مسلمان دا نوم کافي دی. په یو حدیث کې راځي دا په زړه کې ایمان دی او د الله نوم پروت دی. که قصدن هم بسم الله پرېښوده نو امام شافعي وایي چې ذبح ټیک ده. درېیمه خبره مونږ دا کوله په دې ځای کې چې درې وجې مونږ وویلې چې الله تعالی دا شیزونه حرام کړل. چې یو ځکه الله تعالی اشیاء حرام کړل چې دا د سړي طبي نقصان ورته نه رسوي. طبي به ورته یا رسوي یا به ورته نه رسوي، خو رویه او اخلاقو ته نقصان رسوي. اوس پته نه لګي چې سړی د زمري غوښه وخوري په دې کې کومه صفات پیدا کېږي. په دې باندې اوس تجربه پکار ده. سړی د زمري دا غوښه وخوري نو په ده کې د حیواناتو صفات پیدا کېږي، داسې صفات چې هغه بالکل حیواني دي. دویم مونږ ویلې چې الله تعالی یو شی ځکه حرام کړی چې هغه خبایثونه دی، خبیث دی. او درېیم الله تعالی یو شی ځکه حرام کړی دی چې د هغې تعلق د مشرکانه عقیدې سره دی. یو سړی نظر د غیر الله وکړي هغه به نه خوري، حرام دی. ولې؟ هغې نه د سړی عقیده خرابېږي، تعظیم د بت پکې راځي او هغه چې ځي مخکې نو سړی مشرک کوي. څلورمه وجه دا ده چې الله تعالی یو شی حرام کړی دی، امتحان کوي په خلکو باندې. دا سړی مني او که نه مني، دی علم مني چې وجه ورته معلوم شي، که نه ده د وجه معلوم وي او که نه یې معلوم، د الله تعالی حکم مني. امتحان پکې هم مقصد دی. او ایمان هم دغې ته وایي چې پوهېږي او که نه بې پوهېږي، وجه شته او که وجه نشته، خو سړی یې ومني. ایمان خو د اعتماد نوم دی. که سړی په الله تعالی باندې اعتماد وکړي چې الله تعالی وایي چې ښه نه دی بس ښه نه دی، د الله تعالی په علم باندې اعتماد ته ایمان ویلی کېږي، ځکه د الله تعالی علم زیات دی. نو بل مقصد پکې دا دی چې الله تعالی په خلکو باندې امتحان وکړي. نو که الله تعالی داسې چل کولی چې هر دا شی حرام دی او دا یې وجه ده، په هغه وجه باندې به هر څوک پوهېدی یا به نه پوهېدی. او که الله تعالی ویلی چې دا شی حرام دی او دا یې وجه ده، بیا به پکې سړي هغه وجه کتې چې ورځې که اوس پکې دا وجه شته او که نشته. کېدای شي بس ټایم کې پکې هغه وجه نه وي، سړی وایي چې دا وجه پکې نشته. نو بس کله ناکله داسې وي چې د یو شي وجه نه وي خو په هغې باندې سړی هغه حکم جاری کوي. مثال په طور باندې هلکه اودس په څه باندې ماتېږي؟ د سړي نه څه خارج شي، اصل کې اودس په دې باندې ماتېږي. په خوب باندې ولې اودس ماتېږي؟ وایي پته نه لګي، کېدای شي څه دې خارج شوي. دا خوب چې دی دا قایم دی په مقام د اودس باندې، د دې چې د دې سړي نه به کېدای شي چې څه خارج شوي، اگر که نه دی دې خارج شوی خو دا د دغې په ځای باندې قایم دی. مثال په طور باندې سړی چې دی نو هغه ډرایوینګ کوي او سره اشاره لګېدل لکه د شپې ناوخته ټیم او ته چې وکاته نو د یو طرف نه ګاډی نه دی راروان او ده دا سره اشاره کراس کړه.
کله چې هغه پولیس ونیسي او دا عدالت راولي دا ورته وایي چې ته جرمانه دی ورته وایي چې زه ولې جرمانه یم وایي تا سره اشاره کراس کړله دی ورته وایي چې هلکه دا سره اشاره د څه دپاره ده چې اکسیډنټ ونه شي که نه ما خو څلور واړه طرفونه د کتلو یو ګارډ یم نه نو ځکه روان شوی د عدالت به ورته څه وایي وروره په دغه شي باندې به هر څوک پوهېږي یا به نه پوهېږي اصل شی دا رڼه دا سره بل پتی دی وجه خو دا ده چې اکسیډنټ ونه شي او دا سره پتی او دا سره رڼا د هغې په ځای باندې قایم ده نو په دې باندې به هر څوک یا پوهېږي یا به نه پوهېږي چې ګاډی را روان دی او که نه دی را روان خو بس چې تا شی کراس کړی دی نو جرمانه یې که الله تعالی په یو شي کې وجه وښیي چې دا شی ځکه حرام دی چې بدی کې دا چل دی په هغې به څوک پوهېږي یا به نه پوهېږي خو د الله تعالی هغه حکم هغه په خپله باندې علت دی د الله تعالی دا حکم د هغه وجې په ځای باندې علت دی په خپل ځای باندې بس لنډه دا ده چې الله تعالی یو شی حرام کړو او وجې بیان نه کړه په هغې کې یو وجه درته اليوم نن ورځې یئس الذین ناامیده شوي دي هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم د دین ستاسو نه ولا تخشوهم بس تاسو مه یېرېږئ د دیو نه واخشوني زما نه ویېرېږئ د دې څه معنی ده نو دا آیات په نهم کال د حجة الوداع په موقع باندې نازل شوی دی چې کله اسلام غالب شو مکه فتح شو نو الیوم نن ورځې یعنې په نن زمانه کې چې دا آیات په کومه زمانه کې نازلېږي یئس الذین ناامیده شوي دي هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم د دین ستاسو څنګه ستاسو د دین د ابطال خازن وایي من ابطال دینکم چې ستاسو دین به باطل شي کافرانو به د اوسه پورې دا تمه کوله چې دا مسلمانان چې دا کومه خبرې کوي دا خو هسې خبرې دي دی ویې کوي یو څو مسلې دي او یو دور به راشي دی ویې پرېږدي نو کله چې مکه فتح شوه او ټول جزیرة العرب د نبي علیه السلام په مشرۍ کې راغی نو کافران په دې ځای کې ناامیده شو دا خو پوره نظام دی او دا دین اوس نشي مغلوبېدی اليوم نن ورځې یئس الذین ناامیده دي هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین د بدلان نه چې ستاسو دین به مغلوبه شي ځکه دا اوس غالب دا هسې د یو زوړ ټکو نوم نه دی دا نظام دی باقاعده او یا دویمه معنی دا ده چې الیوم په نن زمانه کې یئس الذین ناامیده شو هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم د دین ستاسو نه چې تاسو به د خپل دین نه واپس شئ د دې خبرې نه هغوی ناامیده شو ولا تخشوهم بس تاسو مه یېرېږئ د دیو نه واخشوني زما نه ویېرېږئ معنی دا ده که د اوسه پورې چا یو کار نه کوو نو هغې یو عذر و چې هلکه زه مجبوره یم یو سړی دی په مکه مکرمه کې و په دین باندې عمل نه کوو ځکه چې یېرېدو نو اوس ګورې دا عذر ختم شو یو سړی وایي چې ما دا نیک عمل ځکه نه دی کړی چې زه مجبوره وم نه ته مجبوره نه وې اوس خو دین غالب دی اوس عمل نه کوه واخشوني زما نه ویېږئ اليوم نن ورځې اکملت لکم دینکم ما کامل کړو ستاسو دپاره دین ستاسو واتممت علیکم نعمتي او پوره مې کړو په تاسو باندې نعمت خپل ورزیدو لکم الاسلام دینا او غوره مې کړو ستاسو دپاره دین اسلام دین فمن اضطر پس هغه څوک چې مجبوره کړی شو مجبوره شو بمخمصة په سخته ولږې کې غیر متجانف لاسم چې نه و کبیدونکې ګناه ده فإن الله بشک الله غفور رحیم بخښونکی او مهربان دی په دې آیات کې یو درې خبرې دي او انشاءالله بیا سبا کوو چې اکمال دین څه ته وایي اتمام د دین څه ته وایي او رضیت لکم الاسلام دین اليوم نن ورځې یئس الذین ناامیده شوي دي هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم د باطلېدو د دین ستاسو نه د مغلوبېدو د دین ستاسو نه چې ستاسو دین به مغلوبه شي
فلا تخشوهم فاستاسو ميريغي لديونا واخشوني زمان ويريغي اليوم ننرزي أكملت لكم دينكم ما كاملكو بركو استاسو زفار دين استاسو واتممت عليكم نعمتي او اتمام میوکو برمکو بتاسو مانی نعمت خپل ورضيت لكم الإسلام دينا ورازي شو مزايا غرمكو لكم استاسو لپارا الإسلام إسلام دينا دين ومن اضطر بس اغسو کی مجبور شو في مخمسد بسخت ولگکی غیر متجانف الاسم جنو او اختن کی اغا گناتا نو کگیدن کی گناتا او حرام نه وفړو خیر فإن الله بس بشک الله چې غفور الرحیم بخون کې او مهربان دی اليوم ننرزي